أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هغه چې منسوخ کو منګه یو آیت یا هیر کو تاسو د ذهنونو نه راوړو منګه غوره د هغې نه او مثلها یا د هغې په شان آیت نه پوهېږي مخاطبه چې یقینا الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. آیت نه پوهېږي مخاطبه چې یقینا الله دپاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده او نشته دی ستاسو دپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه څوک مددګار. دا بله شبهه ده او اعتراض دی د یهودو طرف نه. مخکې په کتاب باندې ایمان نه راوړ د دې وجې نه چې دا جبریل علیه السلام راوړی دی چونکې دا قرآن په دې پیغمبر باندې په واسطې د جبریل اسلام نازل شوی دی نو موږ په ده باندې ایمان نه راوړو ځکه جبریل علیه السلام زمونږ دشمن دی. یهودو داوي دغه په کتاب باندې اعتراض وکړو. دوباره بیا په نبی علیه السلام باندې اعتراض وکړو چې دی سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وي حالانکې هغه ساحر و. نو دی ولې هغه پیغمبر شماري د دې نه دا پته لګي دی په خپله پیغمبر نه دی. دا بل اعتراض د هغې تفصیلي جوابونه تیر شو. اوس بل اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر دی نن یو حکم وکړي او سبا له چې کوم دی هغه حکم بدلی او صحابه کرامو ته بل حکم کوي. نو که دا د خدای کتاب وی نو الله پاک خو ناخبره او جاهله نه دی نعوذ بالله منها چې هغه ته د یو خبرې پته نشته. حکم خو هغه څوک بدلی چې هغه ته آینده دپاره د یو خبرې معلومات نه خدای پاک ته هر څه معلوم دي. نو بیا دا حکمونه بدلی را بدلی ولې د دوی دا دعوه وایي چې په تورات کې چې کوم دی هغه نسخ نشته او تورات کې منسوخ آیتونه دا نشته. نو د دې نه دا پته لګي چې دا پیغمبر چې دی دا په حقه نه دی. نو دلته د هغې جواب کوي چې هغه چې موږ منسوخ کو یو آیت یا هغه موږ هیر کو د خلقو د زړونو نه نو د هغې نه موږ غوره حکم راوړو غوره آیت راوړو او مثلها یا د هغې په شانتې بل حکم بل آیت راوړو. ته خبر نه چې الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی په هر شي باندې د هغه علم دی. دا د جهل د وجې نه دا خبر نه ده چې الله پاک ناخبر او جاهل او نعوذ بالله منها چې هغه دا شته حکم منسوخ او بل راوړه دغسې نه ده. دا د یهودو د مسلمانانو سره بغض او حسد او اعتراضات په اسلام باندې دا آیت په هغه وخت کې نازل شوی او کله چې مسلمانانو قبله بدله کړه د مسجد اقصی نه مخ راوګرځه مسجد حرام ته کعبې ته یهودو اعتراض وکړو چې دې پیغمبر خو خپلو صحابه کرامو ته بل حکم ورکړو چې تاسو د هغه زړې قبلې نه مخ راوګرځوئ نوې قبلې ته. نو دا څنګه دین دی نن یو حکمه سبا بل حکمه. نو د دې وجې نه هغو دا اعتراضات شروع کړو چې دا په حقه پیغمبر نه دی دا کلام د خدای کلام نه دی. نسخ څه ته وایي نسخ چې د هغه په لغت کې هغه لیکلو ته ویلی کېږي نقل کولو ته یا د یو کتاب نه چې ته بل کتاب هغه لیکي فوټوکاپي دې ته ویلی کېږي نسخ. نو قرآن خو نقل شوی دی د لوح محفوظ نه هغه بیت العزت ته دنیا ته بیا دغسې د دنیا ته اول اسمان ته بیا دنیا ته راغلی دی. نو چې نقل شوی دی لیکلی شوی دی د لوح محفوظ نه نو په دغه معنا باندې دا ټول قرآن چې دی هغه منسوخ دی. نسخ چې د لیکلو په معنا باندې راځي نو صورت جاسیه 29 نمبر آیات کې راغلی دی انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون یقینا موږ به لیکل هغه اعمال چې تاسو کول د فرشتو په ذریعه باندې. دلته نسخ په معنا د لیکلو او د نقل کولو د دې دی. او دویمه معنا چې د نسخ هغه یو شی زایله کوله
که عرب وي چې بوډاوالي هغه ځواني منسوخه کړه، ځواني چې کوم دی هغه زایله کړه، ختمه کړه. د دې بیا دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې یو شی چې کوم دی هغه زایله کړي، د هغې په ځای باندې بل قایم مقام راوړي، دا یو صورت دی. نو یو آیت لري کی منسوخ کی د هغې په ځای باندې بل آیت نازل کی. نو شرعي تعریف د دې دا شو چې په دلیل شرعي سره یو حکم شرعي ظاهره کول ختموله، یو حکم د هغه لري کی د هغې په ځای باندې بل راوړي. او بل چې کوم دی د دې معنا دویم صورت دا دی چې د قایم مقام نه بغیر اسی زایله کی محوی کی ختم کی د ذهنونو نه وباسي. نو دغه ته هم نسخ ویل کېږي. زید بن حبیش رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ماته وویل چې تاسو سورۃ احزاب کې څو آیاتونه لولئ؟ نو ما ورته وویل چې 93. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ماته وویل چې ماته یاد دي سورۃ احزاب د سورۃ بقره برابر وو یا د هغې نه لږ غټ وو. او موږ به پکې دا آیت لوسته چې الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. بوډا سړی یا بوډۍ ښځه کله چې هغوی زنا وکړي نو هغه رجم کوي، په کاڼو باندې وولئ او مړی کوي. دا سزا ده د الله د طرف ته، الله پاک زورور دی او حکمت والا دی. دا آیت پکې ما لوستلی و. بیا دا آیتونه محو شو، ختم شو، زموږ د ذهنونو نه چې کوم دی هغه ووتله. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبي علیه السلام مخکې سورۃ احزاب ولوسته نو یو شانتې مې لوستلی، اوس چې کوم دی هغه 80 آیتونه زما نه هېر کړی شوي دي، اوس هغه نشتي. لکه څنګه چې هغه منسوخ شو د قرآن نه ووتل، نو د دې خلکو ذهنونه نه هم ووتل، منسوخ شو. او بل روایت کې راځي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبي علیه السلام په زمانه کې سورۃ احزاب چې کوم دی هغه 200 آیاتونه سورۃ احزاب. بیا چې حضرت عثمان رضی الله عنه دا مصحف لیکه نو کوم آیاتونه چې بیا مونږ شو بس دغه آیاتونه د سورۃ احزاب هغه ولیکلی شو، نور چې کوم دی هغه منسوخ شو، تلاوت یې هم منسوخ شوی دی، د خلکو ذهنونه هم وتي. اوس د یهودو چې کوم دی په بادا او په نسخ کې فرق نه دی کړی. نسخ چې کوم دی هغه دوی دا نشته په تورات کې یا مخکنو دینونو کې به نسخ نه و، یهودو به دا وي. نو په دې قرآن کې دا نسخ ولې دی؟ ولې الله پاک ناخبره و چې نن یو حکم نازل دی سبا بل؟ نو دا خبره د دوه غلطه ده. د نوح علیه السلام په شریعت کې چې کوم دی د وینې نه علاوه هر شی حلال و، او چې کته راکوز شو ځمکې ته هر قسمه حیوان چې کوم دی دا په هغو باندې حلال و، دا به خوړ. بیا موسی علیه السلام چې کوم دی د هغه په دین کې په تورات کې دا ټول حیوانات حرام شو او څه لږ غونتې هغه حلال پاتې شو. د آدم علیه السلام په شریعت کې د خور سره نکاح هغه جایز و چې سحر به یو ورځ یو جنۍ یو هلک هغه پیدا شو، او سبا له بیا چې کوم دی هغه یا دغه مازدیګر باندې بل هلک او بل جنۍ دا پیدا شو، هغه به واړه نه و غټ به و. نو دغه یو ځای چې پیدا شو نو هغو به د یو بل سره نکاح نشو کولی، خو چې سحر به کومه جنۍ پیدا شوه د هغه ماښام یا د سبا د هغه هلک د هغې سره نکاح کوم. سحر چې کوم هلک پیدا شوی نو هغې سره به هغه بل بطن والا د بلې خېټې بچی چې و هغې به ورسره نکاح کولی شو، دا جایز و. نو موسی علیه السلام شریعت چې راغی دا حرام کړی شو. ابراهیم علیه السلام ته اول حکم وشو چې خپل بچی دې ذبح کړه، بیا دا حکم منسوخ شو، مه ذبح کوه، دا نسخ و که نه، هغه حکم منسوخ شو. موسی علیه السلام ته وویل چې کوم کسانو د سخي عبادت کړی دی دا قتل کا، نو هغه حکم جاری کا او یا 1000 کسان د اسرائیلیان دا قتل کړی شو. بیا حکم منسوخ شو، اوس یې پرېږده، د دوی توبه قبوله ده، دوی توبه وباسي. نو دا احکامات چې کوم دی هغه اول به وو بیا به منسوخ شو. نو په نورو دینونو کې هم دغه شانتې وو. یعقوب علیه السلام په باره کې دا راغلی دی چې هغه د 2 خویندو سره نکاح کړی و، 2 خویندو سره لیا او راحیله، دا خپلې خویندې وې، د هغه په شریعت کې دا جایز و 2 خویندو سره.
قرآن کې دا حرام دي وان تجمعوا بین الاختین چې تاسو دوه خویندې جمع کوئ دا حرام دي نو دا منسوخ دی دغه حکم اوس دوی په بادا کې او په نسخ کې فرق نه ده کړی د یهودو یو بادا ده او یو نسخ دی نسخ چې کوم دی هغه شته حکمه زایله کول د هغې په ځای باندې بل حکم راوړله په یو دلیل شرعي سره چې الله پاک دغه شانتې وکړي الله پاک باندې جهل نه راځي او الله پاک د هر څه نه خبردار دی خو د دې نسخ مثال داسې دی لکه یو ډاکټر له سړی لاړ شي طبیب له هغه ورته یو دوايي ولیکي او بیا هغه نسخې بدلی را بدلی نو چې کله دوباره بیا لاړ شي نو هغه نسخه ورته بدل کړي بله ورته ولیکي نورې دوايانې ورته بدل کړي بیا ورته نورې ولیکي اوس هغه ته دا پته وي ډاکټر ته چې دا دوايي چې کوم ده دا په ده باندې ښه راځي دا پې بد راځي دا ټول معلومات وي نو دې ته څوک دا جاهل نه شي ویلی ډاکټر ته چې دا ولې دا مخکې چې کوم ده یو قسم دوايي لیکل وه اوس بل قسم دوايي لیکل ده نو په دې بدلولو را بدلولو کې څه کار دی خو دا یوه دوايي ده دا دې راکوي راله که نه مخکې راله چې کومه دوايي راکړ وه هغه دې اوس بیا راکوي دا غلطه ده او په ډاکټر باندې څوک اعتراض هم نه کوي دا خو نسخ دی او یو چې کوم دی بادا ده بادا انسانانو کې اراضي د انسانانو بادا باندې ښکاره کېدل یو نوی امر یو نوې خبره سړي ته ښکاره کېدله یو سړی دا سوچ وکړي چې زه فلانکي ځای ته ځمه بیا لږ وروسته چې کوم دی هغه خپله اراده بدل کړي بیا وایي چې دغه طرف ته زه نه ځم ځکه چې کیدای شي په لاره کې دښمن یا ده ته خبر میلاو شي چې دښمن ناست دی هغه ته ولي وجد دی نو دی هغه خپله اراده بدل کړي هلته لاړ نه شي نو اوس دی خو نه خبر انسانان چې کوم دی هغه د نه خبر عالم الغیب نه نو په هغوی کې چې کوم دی دا بادا چې نوې یو کار ورته دغه شي پېښ شي هغه اراده بدل کړي نو دا خو ټیک ته هغو خبر دی خو نسخ چې دی هغه د الله په کلام کې وي او الله پاک ښه خبردار دی او هغه د دې خلقو حوایج د خلقو ضروریات د خلقو حالات د دې هر څه نه واقف دی خبردار دی او د دې زمانې سره دا حکم فټ دی د دغه زمانې سره دا حکم فټ دی نو هغه دا ځکه بدلی را بدلی نو دوی چې کوم دی د الله پاک د نسخ هغه د انسانانو په دې بدا باندې قیاس کړی دی چې انسان چې کوم دی خبر نه اول یو فیصله وکړي فلانکي ځای ته ځمه بیا وروسته فیصله بدل کړي وایي نه ځمه یا یو سړي ته وایي ته لاړ شه فلانکي ځای ته او بیا وروسته هغه ته پته ولګي چې که دی زه ولېږم په لاره کې ورته څوک راشي یا مړي کړي څه بیا وایي مه ځه نو دا حکم د بدل کړ نو دې کې خو شته جهل شته د انسان په کارونو کې خو ناخبره وي عالم الغیب نه د خدای په کارونو کې جهل او ناخبرتیا نشتی نو دا دو نه مني یو سړی دی هغه چې کوم دی هغه توخه به راوړ دی اول وایي چې دا توخه م کرمه په دې ځمکه باندې دا ښه دی لږ وروسته ورته بیا ښکاره شي یا ورته څوک قیصه وکړي دا خو ما پروس کال کرلی هغه ټیک نه و نو دی وایي نور راوړي وایي دا تخم به وکړم دا شته به پرېږدم نو دا بادا د انسانانو په دې دغه کې راځي نوې نوې حالات دوی ته پېښېږي نو د الله پاک ته مخکې نه دا هر څه معلوم دی اوس دا مسله هغه اختلافي ده چې دا کوم چې خبر دی اخبار خبرونه قرآن کې نو په دې کې نسخ راځي او که نه راځي نو جمهور په نسبت باندې په خبرونو کې چې کوم دی هغه نسخ نه راځي صرف په اوامر او نواهیو کې کوم شي چې تا ته حکم شوی دی کوم شي چې ته منع کېږي شرعي احکامات او په هغې کې نسخ راځي او په دې خبرونو کې نه راځي او بعض ویل دي چې هغه خبر چې هغه شرعي حکم لره متضمنه یو شرعي حکم په هغې کې پټي نو په هغې کې هم راتلی شي لکه دا آیت چې کوم دی دا خبر دی اوس ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا او بعضې د هغه میوو د کجورو او د انګورو نه تاسو جوړوئ د هغې نه سکر ورزقا حسنا ښایسته رزق سکر معنی چې کوم دی هغه سرکه ده یا خوږ شربت دا معنی ده دویمه معنی د دې سکر چې کوم دی هغه د نشي شی د نشي مشروبه دا ته دا جوړوئ نو د کجورو او د دې انګورو نه خو د نشي شی جوړېږي که نه شراب جوړېږي نو کله چې دا په معنا د دې سرکې یا د خوږ شي شو نو د دې د نسخ سره بیا هېڅ تعلق نشته دا آیت بیا منسوخ نه دی او که د دې او دغه سکر که په معنا د دې دغه شي مسکر چې نشه ورکوي نشاور شی نو بیا دا بیا منسوخ دی خو دا یو حکم شرعي لره متضمن دی د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه منسوخ موږ ګڼو
اوس دا نسخ چې دی دا بیا په درې قسمه دی. اول چې کوم دی اول قسم پاتې کول د تلاوت او زایله کول د حکمه. د تلاوت په خپل ځای پاتې شي، حکم چې کوم دی هغه منسوخ شي، زایله شي. دا په قرآن کې ډېر راغلی دی. لکه لفظ د راعنا مخکې اوس هغه تېر شو په بل راعنا. مسلمانان تاسو راعنا مه وایئ او انظرنا وایئ، انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دغه مخکې آیات چې لاړه. نو راعنا هغه لفظ په قرآن کې موجود دی او حکم د هغې منسوخ شوی دی. راعنا به وایي نه. نبي علیه السلام سره چې څوک خبرې اترې کوي نو هغه ته به انظرنا لفظ وایي. یا نور هغه د میراث آیاتونه چې هغه بیا منسوخ شوي دي په نورو آیاتونو باندې. د وصیت آیاتونه دي، وصیت چې د خپلوانو لپاره وصیت کوي هغه د میراث په آیاتونو باندې منسوخ شوي دي. لکه دا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. د سړو لپاره یو حصه ده د هغه څه چې مور و پلار یې پرېږدي او رشته داران یې پرېږدي. او د زنانو لپاره یو حصه ده د هغه څه چې هغه مور و پلار پرېږدي او رشته داران یې پرېږدي. که کم مالي او که زیات مالي دا حصه مقرر ده. نو دلته وایي چې رشته داران چې پرېږدي او مال نو په هغې کې د دې نور رشته دارانو حق دی. خو د ټولو رشته دارانو حق خو اوس نشته. دا اول کې وه نو دا حکم منسوخ شوی دی. اوس چې کوم میراث خواره دي د هغو ته به میراث میلاویږي. عام خو ډېر ښه رشته داران یې سړي او لرې لرې رشته داران هغو ته خو نه میلاویږي. یا اول عدت چې کوم دی سورت بقره کې وروستو راځي عدت یو کاله چې ښځه د ښځې خاوند مړ شو نو دا به عدت یو کال تېروي. په دغه کور کې به ناستی څوک به وباسي نه. دا حکم دی. وروستو دغه حکم منسوخ شو. نو دا حکم راغی چې کومه ښځه د هغې خاوند مړ شو نو دا به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېروي. دویم قسم دا دی چې باقي پاتې کول د حکم سره د ازالې د لفظ او تلاوت نه. حکم باقي پاتې شي او تلاوت چې کوم دی هغه منسوخ شي. هغې دپاره دغه آیت دی الشیخ والشیخة اذا زنایا. بوډا سړی بوډۍ ښځه چې هغه زنا وکړي نو هغو له رجم ورکوي. دا د الله طرف نه سزا ده. الله پاک زورور دی او حکمت والا دی. اوس دا آیات نشته په قرآن کې. د دې تلاوت او الفاظ منسوخ دي، دا نشته. لیکن حکم باقی دی. یو بوډا سړی بوډۍ ښځه زنا وکړي نو هغو دپاره دغه حکم دی، رجم دی. که ځوان یې که بوډا یې د ټولو دپاره دغه حکم دی. دریم هغه چې منسوخ تلاوت والحکم دواړه چې تلاوت هم منسوخ شوی او حکم هم منسوخ وي. هغه لکه دا مخکې روایت چې لاړ سورت طلاق چې کوم دی او یا سورت احزاب دا د سورت بقرې په شانتې یا د سورت بقرې نه اوږده سورتونه. نو بیا هغه آیتونه چې کوم دی د هغې تلاوت هم منسوخ شو. هغه حکم چې کوم دی هغه هم منسوخ شو. اوس موږ ته معلوم نه دي کوم آیتونه چې وو هغه خو نشته، د خلکو ذهنونه هم موتي دي. او د هغې چې کوم حکم ونه چې هغه الفاظ چاته ورځي نو هغه حکم چاته معلوم دی ولاړه که نو منسوخ شو. نو قرآن کې د متقدمینو په نسبت باندې دا نسخ چې دی دا په عامه معنا باندې هغو اخلي مطلق ازالې ته هغو نسخ وایي. د هغو په نسبت باندې تلاوت ازاله هم نسخ دی. یو شرعي حکم بدلول دا هم نسخ دی. عام کې تخصیص کول دا هم نسخ دی. استثناء چې کوم دا په یو آیت کې دا هم نسخ هغو ته نسخ وایي. یو مطلق دی چې هغه مقید کې هغې ته هم دو نسخ وایي. یو صفت کې چې کوم دی هغه تغییر تبدیل راولي ازاله وکړي هغې ته هم نسخ وایي. نو په دغه معنا باندې په قرآن کې دا منسوخ آیتونه چې دي تقریبا 1500 دي، 1500 آیتونه. او بعضې چې کوم دی د محققینو په نسبت باندې دا نسخ صرف په دلیل شرعي سره حکم شرعي ځایله کول ته ویل کېږي. نو د دې تعداد بیا کم دی. نو څوک وایي 12 دي، څوک وایي 15 دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه وایي 15 آیتونه منسوخ دي. بیا مولانا حسین علی رحمت الله علیه هغه چې کوم دی په دې کې هم تعویل کړی دی. دغه آیتونه هم د نسخ نه بچ کړي دي. به هر حال منسوخ آیتونه په قرآن کې شته او د نبي علیه السلام په هغه کې هم شته په احادیثو کې. بعضې احادیث چې کوم دی مخکې یو ارشاد فرمایل دی د هغې نه وروستو بیا بل حکم چې کوم دی جاري کړ دی. هغه شته حدیث منسوخ شوی دی په هغه بل د هغې لپاره ناسخ دی. قرآن کې دغسې آیتونه دي چې هغه شته منسوخ شو، نور ناسخ چې کوم دی د هغې لپاره راغله. نو په دې آیت کې چې کوم دی د دغه نسخ بحث دی. ما ننسخ من آیت
او جواب د هغه شبهې د یهودو نه چې هغه په نبی علیه السلام باندې په قرآن باندې اعتراض کو. نو د هغې جواب وشو چې هغه چې موږ منسوخ کوو یو آیات او ننسها یا موږ هیرو ستاسو د ذهنونو نه ستاسو د زړونو نه نأتي بخیر منها نو راوړو موږ غوره د هغې نه او مثلها یا د هغې په شان الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر آیت نه خبر چې الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیت نه خبر چې الله پاک دپاره بادشاهي د اسمانونو او ځمکو ده. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته د ستاسو دپاره د الله نه سوا نه څوک دوست او نه څوک کارساز او مددګار. صلى الله تعالى على خير خلق